نحمد و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد. بعض خلق په محرم الحرام کې یو غم او سوگ مناوي وای چې په دې میاشت کې صرف د غم مناولو اجازه ته د خوشی مناولو اجازه نشته. هغه خلق دا وای چې په دې میاشت کې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د خپل خاندان وړو او لوی سره ډیر په ظلم او په بېدردۍ سره شهید کړی شوی وو. نو په دې کې تاسو یو دوه خبرې ذهن نشین کړئ. اوله خبره ده چې دا شهادت د الله جل جلاله دی طرفنا یو سعادت او یو د خوشی خبره ده. کچیرته د سعادت او د خوشی خبره نه وای نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بکله هم د دې شهادت تمنا نه کوله او خپل امت ته د دې ترغیب نه ورکاو. حالانکه حضور علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو د دې شهادت تمنا کړې و او نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل امت ته د شهادت ترغیب ورکړو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به همیشه د شهادت لپاره دعا غوښتله او حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ هغه ټول ژوندۍ د الله په لار کې جهاد وکړو صرف د مقصد شهادت چې زه شهادت حاصل کم او الله پاک د ما ناراضي شي. نو چې کله دای په خپل بستر باندې پروت او د مرګ وخت او د چې زنن د اخوند د خپل مرګ انتظار کومه کاش چې ماته شهادت ملو شوی وي. نو دا شهادت د الله د طرفه نه دومره سعادت ته چې بس الله پاک ځنه ته شهادت ورکوي او ځنه ته شهادت نه ورکوي. او صحیح مسلم کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا یو روایت نقل کوي وای حضور علیه الصلاۃ والسلام به د شهادت تمنا کوله او حضور علیه الصلاۃ والسلام به دا ویل وای ما دا خواهش ته او دا می تمنا ده چې زه د الله په لار کې jihad وکم او زه شهید کړی شم او الله پاک ما دوباره بیا را ژوندی کی ثم احیا ثم اقتل وای زه چې بیا د الله په لار کې jihad وکم او زه بیا شهید کړی شم او الله پاک ما دوباره بیا را ژوندی کی. دغه سي درمواري بیا وایي چې زه د الله په لار کې jihad وکم او زه شهید کړی شم. نو کچیرته شهادت دا یو د سعادت او د خوشی خبره نه وای نو حضور علیه الصلاۃ والسلام بکله هم د دې دعا او د شهادت تمنا به نه وای کړي. کچیرته شهادت دا د غم او د سوګ مناولو یو وجوي نو په پوره کال کې داسې یو ورځ نشته او داسې میاشت نشته چې په هغه کې صحابه کرام شهیدان شوي نه وي. د رمضان مبارک په 21 تاریخ باندې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا شهید شو او د ذل حجې په 13 تاریخ باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید شو او داسې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهادت یا نور داسې لوی صحابه کرامو چې هغه شهیدان شوي دي. خو یو کس هم د دې شهادت دا به تور سوق او د غم په ذریعہ سره نه مناوي. صرف د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ یو داسې شهادت ته چې هغه خلق په دغه ورځ باندې غم مناوي او سوق مناوي. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په حیات مبارکه کې ډیر داسې کبار صحابه کرامو او ډیر داسې د حضور علیه الصلاۃ والسلام سره د محبت کولو کسانو چې هغه سره حضور علیه الصلاۃ والسلام خپل هم محبت کوو. خدای چې کله شهیدان شول یا د دې دنیا نه لاړل وفات شول نو حضور علیه الصلاۃ والسلام کله هم د دې په شهادت باندې غم نه اختیار کړی او کله هم د دې د شهادت ورځ حضور علیه الصلاۃ والسلام به تور سوګ نه مناو کړي. نو مونږ تاسو ته پکار ده چې د خپل اعمالو جایزه واخلو او د داسې رسوماتونه او د داسې بدعاتونه مکمل مونږ تاسو اجتناب وکړو. او د سوګ مناول دا یو داسې مسله ده چې په 3 صورتونو کې صرف خزې ته اجازه ته او نارینه ته بالکل په دې کې اجازه نشته. اول دا کچیرته د خزې یو نږدې رشتہ دار وفات شي نو خزې ته صرف د 3 ورځې لپاره د سوګ مناولو اجازه ته چې هغه په د 3 ورځو کې د زینت نه اختیاروي. ډیر داسې واقعات چې خبره بیا تفصیل ته ځي چې په هغه کې خزې په 3 ورځې نه بعد خپل زینت اختیار کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حکم باندې عمل کړی دی. او دوه هغه خزه چې کله دته د خپل خاون طلاق باینه ورکی نو د دې لپاره هم د سوق اختیارولو اجازه ته هغه صرف په عیدت کې دنه نه. او درمه هغه خزه چې د دې خاون وفات شي
نو دې ته هم د سوق مناولو اجازه ته هغه هم صرف په عیدت کې نه الله جل جلاله دې مونږ تاسو ته د داسې رسوماتونه او داسې بدعاتونه نه بچ کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.